زمونږ سی ایم چې دلته کم ناست دی دا د اسټیبلیشمنټ ټټو دی. زمونږ چې کوم دا کټپوتلی چیرمین چې کوم دی دا د اسټیبلیشمنټ ټټو دی. عمر ایوب چې کوم دی دا د اسټیبلیشمنټ بچی دی. د فیلډ مارشل د ایوب خان چې په پاکستان کې دا کم ګن جوړ شوی دی دا د دب نیکه جوړ کړی دی. دا د هغه نه دا لوبه شروع ده. دلته کې د خپل MNM دغه کوم دلته په الیکشن په دوران په کمپین کې به چې کوم دی جړل بېواده دی چې عمران خان زما د ورکر د زما د غریب عوام دپاره په جیل کې پروت دی. نن هغه په سپین کې پروت دی. میشو شو د هغه خپل بچي ته دي دا مخکې ولې سپین ته نه تلو. رحمان رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما محمد ابراهیم نوم دی او د تحصیل تنګي سره تعلق ساتم. دا دویم ځل دی چې دا ورکران راغونډېږي په دې غریبۍ کې او د بر نه چې کوم اډر راشي او بس دلته زمونږ مشران چې کوم دي امپیاګان دي یا مثلا MNS دي هغوی کینسل کړي هغوی نه مجبوره دي. دې کې څه شک نشته دی. زه ستاسو د کیمرې په دغه معنی چې کوم د ټول ورکران د PTI چې هغه په هر ځای کې د پښتونخوا کې په هر ځای کې دي ټول ته یو میسج ورکوم. هایکورټ فیصله کړې وه چې تاسو به جلسه کوئ. پکار چې هایکورټ فیصله وکړي چې دا جلسه کینسل شوله. انقلاب داسې نه راځي. انقلاب په سوال او په زارۍ او په تپوس باندې نه راځي. انقلاب له به چې کوم دی د خپلو سرونو نه تېرېږو هله به انقلاب راځي. خان صاحب چې کوم په جیل کې پروت دی 14 میاشتې وشولې د بادشاهانو غوندې کې زندګي یې تباه و برباد کړه. چا دپاره؟ زما دپاره، ستاسو د غریب ورکر دپاره یې ځان تباه و برباد کړو. نن هغه په جیل کې دی. خو په سوال او په زارۍ او په مینت باندې انقلاب راځي نو دا خان به دغه جیل کې روش شي دا به ختم کړي. دا موږ صرف ګورو چې دوی کې څومره هغه زور دی. زموږ هغه زور دوی ختمول غواړي. اسټیبلیشمنټ موږ سره چې کوم دی ښه بدماشي وکړله خو د هغوی هغه بدماشي موږ ختمه کړله. اوس هغوی چې کوم دی موږ په خوږه باندې چې کوم دی ختموي. خوږه باندې موږ څنګه ختموي؟ زموږ CM چې دلته کم ناست دی دا د اسټیبلیشمنټ ټټو دی. زمونږ چې کوم دا کټپوتلی چیرمین چې کوم دی دا د اسټیبلیشمنټ ټټو دی. عمر ایوب چې کوم دی دا د اسټیبلیشمنټ بچی دی. د فیلډ مارشل د ایوب خان چې په پاکستان کې دا کم ګن جوړ شوی دی دا د دب نیکه جوړ کړی دی. دا د هغه نه دا لوبه شروع ده. ټیک ده. زمونږ چې شیر افضل مروت چې کوم دی دا د PTI یو ریل ټایګر دی. دا دویم عمران خان دی. وا دې اورېدلم شیر افضل مروت چې موږ ته ویلي دي چې جلسه به کوو په هر صورت کې به کوو او راځئ به. نن دغه خلک چې کوم دی هغوی ته دا پته ولګېدله چې شیر افضل مروت دویم عمران خان جوړېږي. موږ نه چې کوم دی دا هر څه دغه کوي. دوی د خپل کورسو وږي. زه نن دلته کې د خپل MNM دغه کوم دلته په الیکشن په دوران په کمپین کې به چې کوم دی جړل بېواده دی چې عمران خان زما د ورکر د زما د غریب عوام دپاره په جیل کې پروت دی. نن هغه په سپین کې پروت دی. میشو شو د هغه خپل بچي ته دي دا مخکې ولې سپین ته نه تلو چې نه نن تللی دی. زما او ستا په نو دې سره چې کوم دی زمونږ ورکر کې ما زه خپل ورکرانو ته یو میسج بل هم ورکوم مایوسي به نه کوئ. خان صاحب زمونږ دپاره په جیل کې پروت دی. موږ به چې څو پرې موږ ژوندي د خیر هغه له به موږ هر قسم قرباني ورکوو. خو ځان وپېژنئ چې ستاسو په سر ستاسو نه وټوالي او بې مزې چرچې کوي او بیا ما ته په کمپینونو کې چې کوم دی جړاګانې کوي چې د خان په جیل کې پروت دی یخني ده او په فرش پروت دی او په اوړي کې دی او په شکال دی او دا دی او هغه دی او نن هغه چې کوم دی په بعد په سپین او په سویټزرلینډ کې چې کوم دی چکرې وخیه. دا شی موږ بالکل نه منو. زه خپل ورکرانو ته ویم چې د الله نه وغواړئ. MNA نه تاسو له څه کولی شئ نه MPA تاسو له څه کولی. د الله نه وغواړئ چې درې کې بې حسابه بې کتابې به درکوي. دله تا له به MNA څه درکوي یو ټرانسفارمر به دله درکوي. مړه که ټرانسفارمر ستاسو خراب شي ما لاړ زه یو غریب سړی زه به دله چانده وکړم. الحمدلله په ما هر قسم خلک خو د دې خلکو په دغه کې چې کوم دی مه راځئ. وادرېدله خپل مشران وپېژنئ. داسې کسان مشران کوي چې هغه په هر حالت کې ستاسو نه روسه کېږي. دا زما خبرې دي. دا ما په خپل مرضۍ باندې کړي دي. دې کې ما سره د چا څه صلاح نشته دی. دا چې ما څه لیدلي دي او څه وینم که زما CM نه واله دی یو وړوکي MPA پورې دا ټول چې کوم دی هغوی سره میلاو خلک دي دوی به څه مجبورۍ نه وي. خو زما چې کوم دی صرف یو عمران خان او شیر افضل مروت چې کوم دی دا ریل ټیګران دي د غریبو عوام دپاره د خپل د بادشاهانو غوندې کې زندګي تباه و برباده کړله. زه ورکرانو ته اخره کې دا یو خبره کوم چې کله هم د خان صاحب له طرفه کال راځي مایوسه کېږئ مو ښه په در کې راځي. خو دا مشران خپل وپېژنئ چې ستاسو په سر باندې وټ اخیستی او هغه نن مزې چرچې کوي. ډېره مننه.